ملګرو نن مو پوهیږم چې اکثر زموږ په موبایل کې مختلف ایپس وي، یعنې واتساپ استعمالو، نور زموږ فایل منیجر وي، یعنې داسې چې موږ اکثر په هغه کې زموږ پرسنل ډیټا وي یا پرسنل نمبر وي یا زموږ پرسنل کانټیکټس مو کړي وي، د پرسنل اس ام اس مو کړي وي، پرسنل وایسونه مو لیکلي وي د خپل کور خپل خپلوان رشته دارو سره. او اکثر موږ نه ملګري موبایل واخلي، څوک بل څوک رانه موبایل واخلي، یا موږ چاته چارج ته یې خلی وي څوک یې راواخلي، نو زموږ هغه پرسنل ډیټا هغوی کتی شي. که هغې دپاره مونږ بیا څه لاک استعمالوو نو په هغه لاک به بیا مونږ د ټول موبایل دپاره استعمالوو، د تمام ایپس دپاره به استعمالوو، هغه به زمونږ نه ډیټا هم خرابوي، زمونږ نه به ځای هم نیسي. نو هغه مونږ ته بله مشکله ده، اکثر څه ملګري داسې وي د هغو سره په موبایلونو کې یعنې دونه سپیس نه وي، دونه ځای نه وي چې هغه پکې یو ځان له ایپ سره ډاونلوډ کړي او په هغې په ذریعه باندې مختلف چې کوم په موبایل کې ایپس وي یعنې واتساپ، ایمو، فیسبوک وغیره داسې نور چې څونه دي هغه پرې لاک کړي. خو خاص کر زموږ واتساپ داسې وي چې دا ډېر پرسنل وي، په دې موږ پرسنل چیټینګ کړی وي، پرسنل رابطې مو پرې کړې وي خپلو خپلوانو، خپلو کورونو سره، رشته دارانو سره، یعنې دا هم یو پرسنل پرایویسي ده او دا پرسنل پرایویسي چې چالیک شي نو دا هم ډېر بده خبره وي، نقصاني خبره وي. اکثر څه کسان خو داسې وي چې په واتساپ کې مختلف تصویران ساتي د خپلو خپلوانو رشته دارو، هغه که بیا مثلا هیک کړی شي یا څوک داسې ملګری وي مخامخ ملګری وي خو په حقیقت کې هغه ملګری نه وي، هغه ستاسو دغه تصویران دغه ویډیوګانې وغیره لیک کړي، نو د هغې نه بیا تاسو ته ډېر نقصان او ډېر مشکلات پیدا کېږي، ځکه چې زموږ پښتانه یو د پښتنو په رسم و رواج کې دا ډېره بده خبره ده او ډېر زیاتې وي او ډېر ظلم وي او د دې نه ډېر نقصانات خورېږي. نو د هغې لپاره به زه تاسو ته یو اسانه حل وښیم، یو اسانه طریقه به درته وښیم چې موږ به صرف خپل واتساپ، هغه هم په واتساپ په سیټینګ کې به دننه ځو او په هغې کې به خپل واتساپ موږ په څه طریقه باندې په فنګر پرنټ باندې لاک کوو، خو بشرط د دې چې ستاسو په موبایل کې فنګر پرنټ لاک وي، یعنې تاسو په خپل موبایل لاک کړی په فنګر پرنټ باندې، ځکه چې څه موبایلونه داسې دي چې هغه د مخکې دور دي نو په هغې کې فنګر پرنټ سیسټم نشته، نو بیا په هغې باندې واتساپ هم نه لاک کېږي. خو تقریبا زیاتره موبایلونه اوس نوي راغلي دي، جدید دور دی، نوی دور دی، نو په هر موبایل کې تقریبا فنګر پرنټ شته. چې په هر موبایل کې فنګر پرنټ شته نو تاسو به د موبایل په خپل موبایل کې واتساپ ته لاړ شئ او په واتساپ کې زه تاسو ته ښیم چې په واتساپ کې دننه به خپل موبایل باندې فنګر پرنټ څنګه لګوئ، نو بس بیا به ستاسو د موبایل ایپس چې کوم واتساپ ایپس وي نو دا به لاک وي، دا به بغیر ستاسو نه څوک نشي کتی، نو تاسو ته به دغه قسمه یاره دغه قسمه مشکلات نه وي. که تاسو هر ځای کې موبایل چارج ته ږدئ یا هر ملګری تاسو نه موبایل واخلي یا استعمال لپاره واخلي نو تاسو سره به دا یاره نه وي چې یاره زما موبایل مثلا د دې نه به څوک پرسنل یا پرایویسي یا به زما څوک پرایویسي لیک کړي یا به زما پرسنل اس ام اس ویډیو وغیره څه لیک کړي، نو دغه یاره ماره به تاسو سره نه وي. نو موږ سره اوسئ، که زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ چې کوم فیسبوک پیج دی نو هغه سره فالو کړئ او راځئ ځو د موبایل سکرین شاټ ته، نو تاسو ته به اوس پریکټیکل ښیو چې په څه طریقه باندې فنګر پرنټ کېږي. نو راځئ موږ سره اوس به موږ خپل واتساپ اوپن کړو، نو موږ سره اوسئ. دا موږ خپل واتساپ اوپن کړ، دلته به تاسو ته دا 3 ډاټ ښکاري، په دې به کلیک وکړو، لاندې دا سیټینګ به ته په نظر راځي، په دې سیټینګ به کلیک وکړو، دا به تاسو ته داسې یو انټرفیس شو کړی شي، نو په دې پرایویسۍ باندې به کلیک وکړو، دې کې به لاندې راشئ تاسو فنګر پرنټ لاک، دا ما سره ډیسیبل دی، په دې باندې به کلیک وکړو، په دې چې مو کلیک وکړو دا به داسې اوپن کوي، دلته به خپل فنګر ولګوئ، دا اوس موږ د فنګر لاک ورکړه، تاسو ته ګورئ دلته مختلف اټومیټیکلی لاک چې کوم دي نو تاسو 30 منټ پس لاک کول غواړئ، 1 منټ پس لاک کول غواړئ، د پر ایمیډیټلی باندې به کلیک وکړئ، بس دا تاسو فنګر پرنټ شو. کله چې هم تاسو مو به خپل واتساپ بند کړئ، موږ چې خپل واتساپ کله بند کړو نو ګورئ ستاسو د مخې موږ خپل واتساپ بند کړ، اوس خپل واتساپ بیا اوپن کوو، نو دا وګورئ زموږ په واتساپ باندې لاک لګېدلی دی. اوس چې کله موږ فنګر ولګاو نو دا اوس زموږ واتساپ ستاسو د مخې اوپن شو، دا وګورئ دا زموږ واتساپ اوپن کړی شو. نو په دې طریقه دا به صرف په واتساپ کې فنګر پرنټ باندې لاک کړی شي، نور ستاسو چې څونه ایپس دي نو دا به اوپن وي، دا به کولاویږي، نو دا نه زموږ نه څه سپیس نیسي او نه زموږ د موبایل میموري فل کېږي دې سره، نه د دې لپاره څه نوی ایپس ډاونلوډ کول پکار وي، بس دا هم په دغه شته واتساپ کې کېږي. نو که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره یې شریکه کړئ. اوس ماله راکړئ اجازت، د لوی الله په امان.